کتونکو دا وخت د باجوړ هډ کوارټر هسپتال ښار کې موجود دي او دلته کې چې کوم پوسټ مارټم ته کوم ډیډ باډیز راوړل کېږي داسې ویل کېږي چې په دې دماکه کې د 40 نه زیات چې کوم دی دا مړه شوي شهیدان شوي دي خو لا پولیس چې کوم دی دا نه دي کنفرم کړي دي نه علاوه 4 ډیډ باډیز دلته کې اوس هم پرتې دي د ماشومانو دي او د هغې چې کوم دغه دی زه لا یم دا وخت تاسو راته ووایئ بالکل زه دې وخت کې 3 باډیانې 4-5 باډیانې پرتې دي یو پسې سر شته هغه تصویر ما ویستو تاسو دغه کوي 4 داسې دي چې دغه پېژندګر ګرانه دي یو دوه ماشومان دي یوه څه تسبیح په جب کې ورسه دي او چابیانې ورسه دي عمرونه یې څومره دي تقریبا د ماشومانو تقریبا 18 کالو نه کم دي 18 کالو یا د 14 کالو داسې ماشومان دي خو لکه مطلب دا شناخت یې نه کېږي نو موږ خپل اورېدونکو کتونکو ته دا وو چې که چا ماشومان دي جلسې ته راغلي نو مهرباني وکړئ هسپتال ته ځان ورسوئ ځکه چې داسې معلومات نشته ټي وي د لارې موږ سبل بالکل جی بالکل موږ دا وخت لا یو موږ خلک ګورو مهرباني څوم نظر چې کېدای شي هغه کسان چې د چا ماشومان باریا دي دلته هسپتال ته ځان ورسوي دیو څه وایي جمشید څوک دی شنډۍ مولډۍ جمشید نامې ده موږ چې معلومات وفات شوی دی هغه ښه جي شنډۍ موړ جمشید نومیتن چې کوم دی هغه وفات شوی دی نو هغه هم که څوک د لوایقین راشي هسپتال ته دلته کې چې کوم د مړینو تعداد دی نو داسې انې پیشلي ویلی کېږي چې 40 کسان مړه دي خو دا تعداد سیوا کېږي او د دې نه علاوه چې کوم دی کوم زخمیان ویلی کېږي نو موږ کوشش کوو چې دلته کې د اپیشل سره هم خبرې وکړو خو د زخمیانو چې کوم تعداد دی دا رسلو نه هم سیوا دي انې پیشلي داسې ماشومان پکې دي چې نیم شته نیم نشته دی چې چا ماشومان باندې وې ځان نه ورسوي معلومات نه وي دغه نسیمونه پاتې شي ته دا سټیکر وچلاوه جی 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 15 باډیانې دا وخت زموږ څخه پرتې دي صحیح جی یو تصویر پیژانګو والا دی لکه سړی شي پیژاندل ټیک دی جی په دا 4 چې کوم دي په دې کې 2 ماشومان دي او 2 غټ دي خو لکه هغه نه پیژندل کېږي مهرباني وکړه دا بار وچلاوه سمه زموږ چې څومره دا تقریبا 2.5 کسان موږ ګوري د ټولو ته زموږ ریکوست جاری دا ویډیو شیر کړئ شنډۍ موړ جمشید جی جی صرف دغه موجود ده سر کده ته موجود ښه جی ښه شنډۍ موړ جمشید سمه ده هغه شکل هم صحیح دی صحیح ده جی موږ بهر لګېدلي مثلا ده نو موږ د دې نه وجې نه بهر ځو نو خو زموږ چې دا تقریبا دا وخت موږ څومره خلک ګوري مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ چې تاسو څومره سرکلز دي چې دې ته پته ولګي که چا خپل کسان یې لکه چې لواحقین راورسېږي اپډیټ زادي د دماکې چې داسې ویل کېږي چې د 100 نه سیوا چې کوم دی انه پیشلي دغه زخمیان دي او د 40 نه سیوا چې کوم دی دا مړه شوي دي خو دا اپیشل چې کوم دی کنفرم کړي نه دي او د دې دا چې کوم تعداد دی دا سیوا کېدلی هم شي او فلحال چې کوم دی د دې دغه 40 پورې د مړو تعداد دی موږ کوشش کوو چې دلته کې د اپیشل سره خبرې وکړو خو دلته چې کوم 3 ماشومان دي او دغه چې کوم دی د هغې لواحقین نشته نو مهرباني وکړئ چې څوک هم دا ویډیو ګورئ تاسو دا ویډیو شیر کړئ چې دلته کې کوم ډیډ باډیز پراته دي چې د هغې لواحقین راشي دلته کې یو ډیډ باډي پرته ده جمشید نومې دی او دا جمشید چې کوم دی د شنډۍ موړ دی نو د دې چې کوم دی د دې چې کوم دی دا تاسو لږ لرې شئ دا جمشید چې کوم دی دا د دیو دا پیس چې کوم دی دا تاسو کتلی شئ نو پر دې هر څوک چې تاسو دیو دا ویډیو شیر کړئ او دیو ته لواحقین ته ورسېږي جمشید یې وړی دی جمشید یې وړی دی دا بدل کس دی ښه دا بل کس دی ښه نو څومره هم چې زموږ دلته کې دا وخت 1500 کسان موږ ګورو مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ چې د دې ډیډ باډي جی جی ښه زه درنمه ښه جی دا ماشومان دي د دې پته نه لګي خبرې کوي او تاسو دغه وخت نه ټولګي چې چای چرچ یې کپړې رڅنه پیژني دا تابوتونه کولاو دا وخت موږ تقریبا 1300 کسان ګوري مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ چې دا کوم 2 ماشومان دي چې د هر چا د کور دي د هر چا ګلونه دي چې د هغې د ډیډ باډیز ته چې کوم دی ځان ورسوي د هغې دا وخت چې کوم دی صرف ټوکړې دي موږ به دا وو چې د هغې مخونه نه ښکاري نو موږ نشو کولی چې د هغې ټوکړې تاسو ته وښیو خو که د چا ماشومان وروکي مهرباني وکړئ او تاسو چې کوم دی د هسپتال ته ځان ورسوئ زیاتره ماشومان بس تاسو چې چا د دې پارټۍ سره اپلیشن و د هغې ماشومان به راغلي نو که ماشومان کور نه تاسو راشي او په هسپتال کې دغه خپلو ماشومانو چې کوم دی ښه ځینې د مدرسو نه هم راغلي که نه نو موږ دا یو ریکویسټ کوو جمشید چې کوم دی هغه سرجي وړی شوی دی دوی ته ووایه چې جمشید وړی شوی بل یو کس دی تاسو پرې ثبوت ښه جي هغه وړی شوی شنډۍ موړ والا بل یو کس دی د هغه چې کومه دی لکه
پته نه لګي خاجي خاخا نو جمشید وړه کاکا جګرا خاخا دا ډیډ باډي د دې خلک ملاو شو او دا خاجي دنه بدر شو بالکل کوم کسانو مخونه ښکاری نو هغه راوخه چې چا مخونه نه ښکاری او څوک چې کوم دې باډي نه هغه خراب شي نو مهرباني وکړئ هغه مونږ په هغه باندې شو خودلې